ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. درود شريف ويا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزانو منګه د څورزونه د اختلافات او اسباب او د هغې په حل باندې خبره شروع کړې وه چې د مسلمانانو په منځ کې د جنگونو او د جګړو بنیادی وجه ده تکبر، خودغرضي. کله په یو سړي کې تکبر وي، ځان لوی ګڼي، یره دی فلنی مالا دا خبره ولې وکړي، د داسې ولې وویل، او خودغرضي وي پکې، ما ته دا شی ملاو نشه، زما قدر و نشه، نو د دې عیرانی پیدا کول، خودغرضی په ځای باندې قربانی پیدا کول، د کبر په ځای باندې تواضع او عاجزی پیدا کول. او د جنگونو یو سبب منګ دا بیان کړو چې دوهره معیار، کله چې سړی معیار ډبلی، ځان ته خشه خوخی، بل له خراب خوخی، ځان له قدر و عزت خوخی، بل له بقدری خوخی،
نو معیار چې کره دوهروي اختلافات او جګړې پیدا کیږي پکار دې چې منګه معیار ډبل او دوهرو نساتو کم څه چې ځان له خوخو هغه څه بل مسلمان له خوخ کو نو جګړې به ختم شي او دریمه خبره من کړې وه د دې روایت په حواله چې کوم حدیث منغو ذکر ک المسلم اذا كان يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی هغه مسلمان چې هغه د مسلمانانو مینس کې اوسیږي خلق سره یو ځای ښه بد کوي راشه درشه کوي او دې ښې بدې کې راشه درشه کې دته مسلمان نه تکلیف ملاویږي او دې بیا په هغه تکلیف باندې صبر کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مسلمان ډیر غوړه ده د هغه مسلمان نه چې هغه خلق سره خابد نه کوي خلق سره راشه درشه نه کوي او د خلق په تکلیف باندې صبر نه کوي بیا د دې په سلسله کې من 13 جمعه کې دا خبره هم کړې وا چې ولې د مسلمانو مینس کې اختلاف راځي ولې جنگ او جګړې راځي ځکه راځي چې د مسلمانانو او د انسانانو لکه څرنګه کروڑونه او کربونه او اربونه انسانان رب العالمین پیدا کړی دي خود یو انسان چهره د بل انسان سره برابر نه ده کربونو انسانان دي ایواو لیشت مخلا ور کړی دی دیواو لیش مخ کې د هر انسان دوسترګي دي پوزه ده خله دا غاخونه دی جبه دا غوگونه دی اننگی دی زنه دا یو څو سیزونه هر انسان لا الله ورکړي دي خو سره د دې بیا هم د یو انسان بل انسان سره شکل او شباهت یو شی نه دی نو کله چې د انسان شکلونه یو شی نه دي نو د انسانانو طبیعتونه هم یو شی کېدلی نشي سوال نه پیدا کیږي چې د انسانانو بیا طبیعتونه یو شی شي صحابه کرام هغه مرتبه باوجود د صحابه کرامو مزاجونو کې هم اختلاف وو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به بیانې کچره دا ټول دنیا را جمع کړي شي نو د انبیاو نه بعد د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بیبیانو پشان بیبیانې با په مخلوق کې پیدا نشي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېرې پاکې بیبیانې وي قران کریم د چا صفت کړي وي الله چې د چا پاک د منی بیان کړي وي د هغوی مقام ته اې دور مړو خلکو بل څوک رسیدلې هغه پاکې بیبیانې آغا نیکانے بیبیانے اغوی بهم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سرا کلا کلا نچاقیرات لام کلا کلا با اختلاف راتلو کلا کلا ازگیرات لا پیغمبر علیہ السلام یو ورزی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ توئی اے عائشہ زپویگما چت کلمانا مرور او زپویگما چت کلمانا رازیوی زستا پر رضامندے باندے هم پویگما زستا پر نرازگے باندے هم پویگما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ورطوئی چه اید اللہ رسولا تالت سپت لگی چه زتا نرازی اما او تالت سپت لگی چه زتا نرازی اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی تچے کلا مانا خوشالوی تچے کلا مانا راضی وی نو توئی ورب محمدن ہرا خبرہ کے چے کلا دا قسم ضرورت راشی نو توئی
زما دې د محمد پر رب باندې قسم وي خو اے عائشې چې کلا ته مانا ناراضه وي کلا چې مانا خفه وي کلا چې مانا پریشانه وي بیا ته دا نه وایې چې ورب محمدن کلا وایې چې ورب الکعبه کلا وایې چې ورب ابراهیم زما دې د کعبه پر رب باندې قسم وي زما دې د ابراهیم علیه السلام پر رب باندې قسم وي نو زما نوم ناخلي د ابراهیم علیه السلام یا د کعبه نوم اخلي عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ورتو فرمائی چھے اے پیغمبرہ لا احجر الا اسمک اے دا اللہ رسولہ ما خطا سر امین دا زچے کلا خپشمانو نزتا نپریگدما زیاد نزیاد دا کهم چی نم دی پریگدم بس نم دی ناخلم خطا پر خود لینشم خدا هم دور مړو خلقو یاد وساته چې دا ګمان مرانشي چې یرجی پیغمبر خپ کول او یرجی پیغمبر سره ناراضگی کول دا خو کفر دی اسنه چې عائشہ خو کافر شو العیاذ بالله نا 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 خبردار یو د پیغمبر خپ کول دی د نبی په حیثیت باندې یو د پیغمبر خپ کېدل دی د خاوند په حیثیت باندې عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا بلی بی بی سرا د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلا ناراضگی راتلا نو هغه بو په حیثیت د خاوندو د خزرات لاو د دنیا خلق ته دا معلومه وي چې خزو سرا د خسلو کوي خزو سرا خزا کلا کلا خاوند ناراض شي یو خبره بلا واقعا در ته بیان کم اگر چې دې موضوع سره زیات تعلق نشتا یوزل عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روان دے منڈا منڈا باندے د خپل لور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کور ته ورغلو ډیر غصه ده حفصہ چون کې د رسول الله لور وا او د عمر فاروق لور وا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بی وا نو ډیر په غصه ورغه حفصه ورته وی چې ولې پلار څه چل دی هغه ورته وی چې مړه زه خو ډیر زیات غصه ما مور دې ما سره خلوهي مور دې ما سره جبوهي مور دې ما سره جنگونه کوي ستاد مور دا حیثیت حفصه رضی الله تعالی عنها چې د رسول الله بیبي وا هغه ورته وی چې عمره یعنی زما پلارا دا خو هیڅ خبره نه ده منگا هم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره خلوهو منگا آغی سره کلا کلا ناراضگی کو آغی سره تکرار کو نتچو کے کتا سره زما مور تکرارو کو نچ دنیا ورانشواو عمر فاروق سره پریشانی و خفگان پیدا شو ویوی چه حسن آزا مادا لور گناگار نشی چه رسول اللہ سره دے چنگ خلوهی کافر نشی چې د رسول الله سره خلوهي د ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ترانه نوت ورته وی چې څه چل دی د زوی د لور او د پلار مابین کې څه خبرې روانې دي عمر فاروق نه خپل خبره هېره شوه هغه شکایت چې راوړی و د ښځې په باره کې هغه یې هېر شو ورته وی چې د الله رسوله زما لور رښتیا تا سره خوله وهي پیغمبر علیہ السلام ورته وی چې عمره ولې دا د تعجب خبره ده ولې دا د پریشانۍ خبره ده ستا لور حفصه خو زما وینځه نه ده زما نوکره نه ده دا خو زما بیبي ده دا زما ښځه ده او زما ښځې له دا حق حاصل دی چې هغه ما سره د کور په کارونو کې د دنیا په کارونو کې هغه ما سره جبه ووهي ما سره تکرار وکړي ما سره خوله ووهي حق دی نو زه هم دا ټولې دنیا مسلمانانو ته ویل غواړم ای د ورمړو مسلمانو ښځو ته حقوق ورکې ښځو له مینه ورکې ښځو باندې ځان فرعون مه ګڼې دا خیال مه کوئ چې مړه زه خو خاوند یمه الله چې زه کور ته راننوځمه دا ښځې مې ولې ځان سنبال نه که او دا ښځه مې غلې ولې نه شوه او دا ښځې ما سره تکرار ولې وکه او دا ښځې ما سره جواب ولې ستون که نانا
تد جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نا وچت سړی نه تد غنا لوی سړی نه هغه سره به هم خزو خلو وهلا هغه سره به هم خزو تکرار کولو هغه سره به هم خزو وی چې داسې نه داسې داسې نه داسې نو تا سره هم د خزې حق شته هغه به تا سره خامخا تکرار هم کوي هغه به تا نشي وخت هم کوي هغه به کله کله تا نه ناراضگی هم کوي بهرحال موضوع د خبره دا و مقصد می داو چې الله د انسانانو مزاجونه جدا جدا پیدا کړی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خزو او د رسول الله مزاج کې هم فرقو نو کلا چې مزاج کې فرق وي نو خامخا یو بل نه خفګان جواب را کې خفګان خامخا راځي صرف راځي نه خامخا راځي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کم مسلمان چې د بل مسلمان په خفګان باندې صبر کوي دا ډېر غوره مسلمان دی نو خاوند له پکار دی چې د ښځې په خفګان باندې صبر وکړي ښځې له پکار دی چې د خاوند په خفګان صبر وکړي همدارنګې محلې کې پکار دی چې یو ګاونډي د بل ګاونډي خیال وساتي نن به یو سړی غلطه کوي ناروا به کوي غلطه خبره به د خولې نه وځي نو ما او تا به ورباندې صبر کوو دا غوره علامت دی سبا به ما او تا خولې نه بده خبره وځي بیا به هغه ورباندې صبر کوي نو جګړې به څه شي ختمې به شي ولې اختلاف کله چې یو ځای باندې اوسېږي نو ټولو نه زیات اوسېدل د ښځې او د خاوند دي بیا د محلې والو دي بیا د پلارو د زوی اوسېدل دي نو یو ځای باندې چې اوسېږي خفګان به راځي ابو بکر عمر ډېر زیات په یو ځای د ګرځېدلو والاو ډېره زیاته مینه وه ډېر زیات محبت و دومره محبت و چې یو ځل د ابوبکر صدیق دومره لوی اکرام عمر فاروق کولو یو ځل عمر فاروق ابوبکر صدیق ته وایي چې اے ابوبکر زما د ټولې زندګۍ عبادتونه واخلا زما ټول منځونه هم واخلا زما ټولې سجدې هم ستا زما تلاوتونه هم ستا زما حجونه او زما عمرې او زما جهادونه دا ټول تعالی درکوما خو صرف هغه یوې شپې ثواب مالا راکا کم شپه چې تا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره غار ثور کې تیره کړې وه دومره احترام یې کولو دومره لویه مرتبه یې ګڼله د ابوبکر صدیق یوه ورځې یو ځای کې د دې دواړو په مابین کې خبرې راغلې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ څه خبره وکړه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بلا خبره وکړه عمر فاروق ته نه مرور شو دې پورې خبره کوم چې ظالما یو ځای کې چې اوسېږي نو خفګان به خامخا راځي خو ته به ورباندې صبر کوې زما په خبره پوهېږې څوک چې نه پوهېږي لاس پورته کړي پوهېږي شکر دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملګری دی ابوبکر صدیق څخه خبره وکړه عمر فاروق خپش روان شته نه مخ په شا باندې ابوبکر صدیق وی چې عمر خو خپش شاته نه ورپسې منډې وهي اوازونه ورپسې کوي چې اے عمره لږ ودرېږه لګي ودرېږه خبره ته غوږ کېږده هغه تېنه روان دی هغه قدم تیزوي نو ابوبکر صدیق هم ورپسې تیزېږي خو بالاخر عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د کور په دروازې ننوته او ګړس سره دروازه ورپسې را بنده کړه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګېده چې عمر خو ډېر زیات خفه دی فوراً یې منډه کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاړ شمه او مخکې نزاغه دربار ونیسم او هغه ته ووایم چې د الله رسوله مانه خو عمر خفه دی کله چې ابوبکر صدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار له رسېده نو الله جل جلاله یا د وحی په ذریعه باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د دې جګړې او د دې خفګان اطلاع ورکړې وه
یاد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چہرہ مبارک باندې پوښ چې د سړي جګړه کړې ده جنگ کړې ده راغه ابو بکر صدیق چې کله لری ځکه راخکار شنو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته وای چې دا سړی چې را روان دی د جګړه کړې ده څرنګه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ را ورسید ګوري عمر فاروق چې کلا کوټې ته ننوت تنهایی کې ناست دروازه خو ابو بکر صدیق پسې بند کړه ځان سره سوچ وکړ چې عمر غلطي خو دې وکړه مړه دومره خبره خو نه وه اول تینا روان شوې شانې در پسې آوازونه کول تاوله آواز نه ورکولو بیا ابو بکر در پسې کور ته راغی تا دروازه ور پسې ګړز باندې بند کړه نو فورا عمر فاروق پښمانه شو را روان دی هغه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته راغی استاد یو صحابه او استاد او پیغمبر اغ وخت کې دا خبره نوې چې فلانه پیر دی یره جی مال فلانه وظیفه را کړی دا نه دا خورستو د مسلمانانو د دوکه کولو خبره شروع شوې پیغمبر بو صحابه کرامو ته قران خودلو چې قران نه کله سړی خبر شي نو هغه ډېر اعلی مسلمان جوړ شي نن سبا پیران خلق له ذکرونه خو ور کوي خو قران ورته نه خای د قران د ترجمه نه خبري منګه خلق لدا چغه وهو چې خلق قران زده کې تا سره قبر له مولا نزي تا سره قبر ته پیر صاحب نزي تا سره قبر ته مور پلار نزي تا سره به قبر ته قران زي تا سره به قبر ته د قران ترجمه زي تا سره به قبر ته د قران اعمال او عقیده زي التبد د الله نخلاصي حشر په میدان کې بده هم الله نخلاصي خیر خبره مې کوله عمر فاروق ورسید د رسول الله دربار ته आवाज یو چې د الله رسوله ابو بکر صدیق میں خفا کړه ده خو غلط زیما ګرم زیما غلطی ما نشوي دا ابو بکر بل طرف نه आवाज کوي چې اے د الله رسوله نا د غلطی نه کړه غلطی ما نشوي دا د الله رسوله زما پی غواړم غلطی ما کړه دا عمر فاروق ورته وای چې نا اے د الله رسوله تا نه هم معافي غواړم ابو بکر صدیق نه هم معافي غواړم ما نام غلطی شوی دا ما معاف کې او ابو بکر هیڅ غلطی نه کړي هیڅ اختلاف هیڅ داسې د پریشانه خبره نه وای دا الله رسوله معنا غلطی شوی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق چونکه ډیر لوی مقام ډیر لوی مرتبه وا ابو بکر صدیق ډیر لوی خدماتو نو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو تمخک ورته وی چې زما ملګرو زما د پاره به دا زما ملګری تاسو پرېږ دی او کنه زما د پاره به زما دی ملګری باندې رحم وکې او کنه دا ابو بکر هغه سړی دی کله چې ما چغه وهله قرآن وی یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا اے خلقو کلا چه ما دا آواز کولو چه خلقو زتا سو ټولو تا پیغمبر را لګلې شوی ما نو اے خلقو تاسو هغه خلق چې تاسو وی چې کذبتا اے تا محمد ته دروغ وای یو دا ابو بکر صدیقو چې د آواز کولو چې صدقتا یا رسول الله نو اے خلق ابو بکر زما هغه ملګری دی چې تاسو ټولو وی چې ته دروغ وای هو هغه به وی چې اے محمد ته رښتیا وای نو تاسو سوال کوم چې زما ملګری ابو بکر صدیق باندې رحم وکې او د پسې د مخه کوي زما د پاره مې غم جنوي نو ما خبره کوله مزاجونو کې اختلاف د تمامو انسانانو لکه څرنګه چې مخونه مختلف دي لکه څرنګه چې رنگونه یو شان نه دي همدارنګې د انسانانو مزاجونه یو شان نه دي د هغوی طبیعتونه یو شان نه دي نو کله چې طبیعتونو کې اختلاف دی نو خامخا به د یو سړي یو مزاج وي نو د بل مزاج وي او چې کله ناسته پاسته زیاته وي نو بیا به خفګانونه هم زیات راځي
ښځې او د خاوند ناسته پاسته ډېره زیاته ده نو د هغوی منځ کې به خبرې هم ډېرې زیاتې راځي ناچاقیانې پریشانیانې به هم ډېرې زیاتې راځي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هغه مسلمان غوره مسلمان دی چې هغه نورو مسلمانانو سره راشه درشه کوي ناسته پاسته کوي تعلق ساتي او بیا چې کله د خلقو طرف نه ورته غم پریشانی او خفګان میلاو شي نو دی ور باندې صبر کوي نو ښځه خو د ټولو نه نږدې ملګری دی بیا ګاونډي د ټولو نه نږدې ملګری دی نو خامخا مزاجونو کې اختلاف راځي نو چې کله اختلاف راځي نو دوه خبرې دي چې کله جګړه کله چې پریشانی راځي تا د یو سړي نه زړه بد شه یا دې د ښځې نه زړه بد شه یا دې د ګاونډي نه زړه بد شه نو تا له اوس دوه خبرې مخې ته دي یوه خبره دا ده چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت ومنې او صبر ور باندې وکې نو تعالی والا اجر درکې ځکه چې قرآن کریم اعلان کړی دی چې صبر کوونکو ته الله پاک بے حسابه اجر ورکوي او دویمه لار تا سره دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې فرمان باندې عمل ونه کې او چې چا نه دې زړه بد شوی دی هغه نه بدل والی هغه سره جګړه وکړي غصه ور باندې وکړي صبر ونه کړي نو چې کله دې صبر ونه کړ دوه توانه دې وکړل یو توان خو دې دا وکړ چې الله جل جلاله هغه کم صبر سره د ثواب وعده کړې وه چې بېشماره ثوابونه به وله ورکوم یو خو هغه ثواب نه محروم شوې بل توان دې دا وکړ چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمان دې ونه منلو دریمه دې یوه بله ډېره لویه غلطي وکړه تا د هغه سړي نه انتقام واغسته بدل دې ترې واغسته بدې ردې دې ورته وویلې تا سره کمه ده هغه تله چې ته د خپل بد رد د هغه بدو ردو سره وتلې الله تعالی اجازت درکړې دی چې ته بل سره دومره بد وکا چې تا سره څومره بد کړي دا تعالی اجازت ته خو که صبر کوي نو ثواب دی بېشماره دی که صبر کوي نو ثواب دی په زور وایه ثواب دی زما بیان کې به ودنه کینې ویښ به کینې زه چې کومه خبره کوم دا د قرآن خبره کوم او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د فرمان خبره کوم او دې خبرې نه غفلت کول ډېره لویه ګناه ده نو یو توان دې دا وکړه چې هغه بېشماره ثواب او اجر دې بیله دویم توان دې دا وکړه چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دې ونه منلو دریمه خبره غلطی دی دا وکړه چې ته کله یو سړي نه بدل اخلې نو تا سره خو د انتقام د تللو تلا نشته دا تله خو به په ورځ د قیامت باندې رب العالمین سره وي چې هغې تلې ته تله د میزان وایي څه ورته وایي میزان وایي دا تله خو هغه سره ده تاله ټیک دی الله اجازت درکړی دی چې بل در سره څومره کړي دي هم دومره ورسره وکړه خو که اجر خو که وی بخې نو ثواب دی زیات دی نو څومره چې در سره کړي دي دومره وکړه دومره دپاره تا سره تله نشته انداز تا سره هغه شی نشته نو ته چې کله هغه سره هغه نه بدل اخلي یو خو به دې ټایم ډېر ضایع کېږي یاره ما پسې خبرې کړي چرته کړي یاره جی فلني په مخ کې کړي هغه لا به ورځې هلکه ما پسې فلني خبرې کړې وې ته ناست وې یاره جی والله هغې مجلس کې خو ډېر خلک ناست وو ما ته یاد یې نه دي نور څوک ناست وو پلانې هغه ښکته کوزه ورمړوله پلني پسې لاړ شه بل پسې لاړ شه درې څلور کسان دي یو نه پوښتنه کوه بل نه پوښتنه کوه یو به درته زیاتې خبرې پکې میلاو کي دروغ به ووایي بل به درته وایي چې زاړو خبر نه یم بیا به راځې دې سړي ته ورته وایي به چې تا ما پسې خبرې کړي نه مې دي کړي ګواهان دي راسره کم دي رای والا
بیا با گواهانو پسې ګرځې نو په ایمان وایا څومره ورځ دې ضایع شوه که ضایع نه شوه چې دی دا د الله ولی دی هر مؤمن چې دی دا د الله ولی دی ډېر خلک عوامو له دا دوکه ورکوي یره جي دا فلانی پیر ډېر لوی ولی دی ځان ښایي چې زه ډېر لوی ولی یم یاره فلانی عالم ډېر لوی ولی دی نه خبردار په دې خبره ونه غولېږئ هر چا چې کلمه ویلې ده دا د الله ولی دی څه شی دی ولی ویلې کېږي دوستا نو چا چې کلمه ویلې ده د کورونو کې چې کمې زنانه ناستې دي دا هم د الله دوستانې دي او دا جوماتونو کې چې د کم عوام زی ورځي منځونه عبادتونه کوي دا هم د الله دوستانو اولیا دي او خود چا درجه اوچته او د چا کمه دا اولیاو طریقه دا وه میاں نور محمد رحمه الله یو بزرگ تیر شوی دی هغه به چې چا به تغلا وکړه نو هغه به ورپسې معافي وکړه هغه ورپسې لټون نه کولو معاف به که وی چې مړه زه ټیم نشم ضایع کولی په کار دی چې زه د الله په ذکر فکر کې ولګمه بازار ته روانو لاس کې تیلی ورسره وه نو چا یو غله ولیده چې میاں نور محمد صاحب بازار ته روان دی او تیلی کې ښې ډېرې پیسې ورسره دي شا طرف نه حمله پې وکړه او بټوی ته وتښتوله دور پسې شاته اړو ونه کتل سیده روانو چا ورته ووي چې تیلی درنه وتښتوله وی چې هغه پسې چې زه منډې وهمه او هغه له مخ وراړومه زما ټیم ضایع کېږي دومره ټیم کې د الله ذکر ولې نه کوم فوراً ورپسې وبخلې چې الله ما دا پیسې هغه ته هبه کړي دي یا الله هغه دپاره حلالې دي مجبوري به یې وه بس تاویږي بلې گلې کې تاویږي کور ته روان دی خو هرې گلې کې لار ته غلطه شو کله یو طرف ته لاړ شي کله بل طرف ته لاړ شي هره لار ورته بند راځي پوه شه چې یاره لکه د الله نیکانو خلقو نه مې غلا کړې ده لار ورته نه میلاوې ده ماښامه پورې وګرځېده د کور لار نه میلاویږي واپس راغې دروازه یې ورته وټکوله څوک یې هغه ورته وایي چې زه هغه غلی یم چې د ورځې مې درنه همیانې او پیسې پټې کړې وې هغه ورته وایي چې زه په مخه دی ښه ما تا پسې بخلي دي مالا واپس جایزې نه دي هغه ورته وایي چې میاں صاحب استاد صاحب دا الله بنده ما نه لار خطا شوې ده کور ته لار نه موندم او ته وایي چې زه پیسې نه اخلم هغه وایي چې زه به الله ته دعا وکړم چې لار درته الله کولاو کړي نو خبره مې کوله ټیم به دې ضایع شي د خلکو بدو ردو پسې ګرځېدلو په وجه باندې دې نه خخب او کچرې دې بیا انتقام واغسته بدله دې ته واغسته نو تله خو در سره نشته خپل حد نه به زیاته واخلې نو په ورځ د قیامت باندې به د هغې زیاتې بدله ورکوې او که نه جواب راکې ورکوې به یې که نه به یې ورکوې خامخا به یې ورکوې نو ما خبره کوله چې کله یو ځای اوسېږي نو بیا به یو بل نه تکلیف میلاویږي نو په کار دا دی چې بیا تکلیف باندې صبر وکړي ښځې او د خاوند منځ کې خو ډېر زیات اوسېدل دي ناستی پاسېدی دی یو بل نه به خفګان راځي نو ته به صبر کوې ته به برداشت کوې ته به هغې نه انتقام د اخیستلو کوشش نه کوې بهرحال ما خبره کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات پیغمبر علیه السلام ته یو سړی راغی زمونږ او ستاسو په شان راغی ورته وایي چې د الله رسوله ښځې نه ډېر خفه یم ډېر زیات یې تنګ کړی یم ډېر زیات یې پریشان کړی یم داسې کوي او داسې کوي او داسې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشنا شخصیت هغه ورته وایي چې طلقها طلاق یې کا هغه ورته وایي چې د الله رسوله زه خو د هغې نه بغیر یوه ورځ هم نشم تېرولی صبر مې چېرته تی کېږي هغه ورته یې چې هم سکه نو چې کله ټینګېدلی نشې نو بیا ولې هسې جنګونه جوړوي ورسره بیا ځان سره یې وساته کیدای شي څوک وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره زر دي سړي له ولې ووایي چې طلاق یې کا دې کې ګوره یوه نکته وه
ته داسې ونه کې چې څوک د سره مشوره وکړي چې تم خلکو ته وایې چې طلاق یې که نه هغه پیغمبر و اپوهېده هغه دا لیدا چې دا سړي تمامه توجه د ښځې په بدو باندې ده د تمام نظر د ښځې په بدو باندې او د ښځې خو طرف ته هیڅ قسم ته توجه نشته د ښځې خو طرف ته توجه نشته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی دا هغه ناشنا ارشادونه وي الله دې مسلمانانو ته نصیب کی دا منګه چې خلکو ته وایو چې قرآن درس کوي ځکه وایو چې ته د رسول الله د تعلیماتو نه خبر شي سلزله سبحان الله وایا زرزله سبحان الله وایا 200 زله درود وایا دا کته شل کاله وای همداغسې به وي د هیڅ شي نه به خبر نه وي بس سبحان الله به وایي دا د څه د ماتونکو پته به درته نه لګي د جایزو د ناجایزو پته